دا زموږ خویندې موږ ته سلام وایي السلام علیکم، زموږ میندې موږ ته سلام نه وایي السلام علیکم، زموږ کوروالی موږ ته سلام نه وایي. د قندهار خلک دا شی پکې شته په بل چا کې موږ نه دی لیدلی، سلام نه وایي. او د هغه زنانه د هغه زما او ستا خور و مور و کوروالا و لور دا چې دوکاندار له ولاړ څه ورته وایي السلام علیکم السلام علیکم. یعنی چې تا ته کوم ځای د عبادت ځای په هغه ځای کې نه وایي، چې کوم ځای د فتنې او د شر ځای په هغه ځای کې وایي. دا ته الله کله اجازه درکړې وله چې نامحرمه ښځې د نامحرم سړي ته سلام وایي السلام علیکم؟ نو کله د دونو خبرو اجازه کله وله؟ زموږ خلک والله الله رب العزت ورته په قهر دی، موږ ته په قهر دی. زه به خلک ولې یادوم؟ موږ ټولو ته په قهر دی، ځکه زموږ ونه برابرېږي، ځکه زموږ هر قدم چې دی تر دا بل قدم تاواني دی، زموږ هره ورځ تر دا بلې ورځې تباه چې دا هغه ده. نو د الله رسول فرمایي تاسو سلام وایئ السلام علیکم. حتی د الله رسول به کله پر کوچنیانو تېره دی، کوچني بچیان به انس فرمایي موږ بازۍ کول پیغمبر صلی الله السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. نامحرم سړي دپاره اجازه نشته چې دا پردي ښځو ته سلام ووایي، لکه چې اوس یو زنانې روانې دي یا ولاړې دي ته سلام ورته دا نه ده جایزه. ها لکه چې اوس مطلب یو څوک ډاکټر له راوړه او ډاکټر له زنانې ورته ایسي چې ورغلی یا دغه رقم ته زنانې ډاکټر له راورغلې سلام دې وایي السلام علیکم، اجازه شته ګنجایز شته. لیکن علیحده د دې زنانې دپاره سلام ته نسې ویلی. د خدای زنانې له ولاړې ته خبرې شروع کوي، د خبرو مخکې سلام وایي د الله رب العزت نوم دی. لیکن که ته روان وې را روان ولې دلته تا زنانو ته سلام وایي دا نه ده جایز، ځکه په دې سلام کې ستا دپاره نورې خبرې شیطان چې دی هغه خرابېږي دی. صحیح سلو. نو لهذا د الله رسول فرمایي څنګه وابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل سړی هغه دی چې هغه سلام نه وایي. پلانې ته وایم پلانې ته نه وایم. دلته په دې ځای کې دا زنانه زما او ستا مور و خور و لور و بل راواخله دا پردي دوکاندار ته سلام وایي، دوکاندار ته سلام وایي، و ورور ته نه وایي، و خور ته نه وایي، و زوی ته نه وایي، و خاوین ته نه وایي. چې دلته خبره راله کوم ځای ته ورسېدله، کوم ځای چې ما او تا ته الله او رسول سلام راښولی ما او تا په هغه ځای کې نه وایي چې هغه زما او ستا دپاره د خیر سبب ولو، په هغه ځای کې ما او تا سلام ووایي چې هغه زما او ستا دپاره د شر ځای ولو، د هغه ځای څه خبرې بیا کوم ځای ته ورسېدلې؟ خبرې نن دا ځای ته راورسېدلې انجلۍ بچی پر کور ناسته طلاق سوله، بیا یو طلاق نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، په درې طلاق. زه د امیانو تاریان یم، تی ته دا خبرې چا در وښولې؟ ګورې امیانو تی دا یوه خبره په یاد لرئ، که زه ستا دوکان لره درلم، که زه ستا په دوکان کې ګایېدلم چې پلانی ایټم داسې دی، پلانی شی داسې دی، پلانی دا دی دا، نو تا له خندا درځي چې مولوي صاحب ته خو مسجد کې ستا په دې شان څه سر خلاصېږي، خندا درځي. او نو ته چې بیا زموږ په شیانو کار لرې نو موږ له ولې خندا نه راځي؟ دا تا ته دا سلاسن تورې چا در ښوولی دی چې په ما په سلاسن طلاق کوې؟ اشرف چې پوښتنه وایي سلاسن څه معنا؟ ولاکه ما خالي اورېدلي دي، نور په معنا یې مې زما سر نه خلاصېږي. نو خو یو سړی که دا خپلې ښځې ته وایي چې پر ما په درې طلاقه طلاق کوې، په ما په درې طلاقه طلاق کوې، زموږ مذهب کې دا د درې سره طلاقه پر هغه ځای باندې سو. غیر مقلدین اهل حدیث هغه وایي دا یو طلاق شمارل کېږي، هغه ځان ته بله خبره ده، هغه سره موږ تعلق نه لرو. دا خبره مطلب صرف دا ځای در ښیم، ته خو د امام صاحب د مذهب پیروکار یې، مقلد یې، پر دا لار روان یې، تا درې طلاقه څنګه ورکړه؟ او دا سلاسن تورې ته د چا در وښوي؟ او بیا که تا دا خیال دی چې زما دا فکر نه و چې دا درې طلاقه دي ما خالي ووایي، ته چې دا بجلی تار له لاس ورولې، ته که دې فکر وکړه نو تا ته کرنټ درکوي که نه درکوي؟ دلته په دې ځای کې که ستا فکر وکړه نو تا ته درې طلاقه ورسېدل. اوس نو ګرځه اوس نو پر خبرو باندې ګرځه، بیا نو وایي داسې به واده کوې، داسې به د چا سره کېږي او پلانۍ به کوي، بیا به د هغه سره ژوند تېروې، که هغه مړ سو یا طلاق کړلې بیا صحیح ده جایزه ده. او که د غسې په اوله ورځ دا خبره سره کښېښول چې راسه ورور زما دا مشکل دی، زه به داسې وکړم، دا زما واده کوروالا سره به ته واده وکړې، او بیا بیا برته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو سړي خپل کوروالا طلاق ورکړی، چې طلاق یې ورکړی نو بیا هغه مشکل جوړ شو. مشکل دا چې جوړ